د ټولو نه زیات خوښ کوم شعر یا کوم غزل یا کوم چاربیته کومه ټپه یا کومه سندره چې کومه ستاسو خپله لیکلې شوي؟ حد یار زه په خاله و ننګو شاعري نه کوم، زه په وجود د جینکو شاعري نه کوم. تاسو په میا ملاخله اتحاد باندې هم لګیا وئ د ډېر وخت نه، ستاسو اواز اوچت شوی دی. ستاسو سره په دې کې څوک مرسته کوي او که نه، یا د دې عوامو ریاکشن څه دی په دغه هکله باندې؟ په دغه کې ستاسو سره کم خلکو اتفاق کړی دی، د خپلو میا ملا ستاسو سره اتفاق کړی دی او که نه؟ السلام علیکم کتونکو، ماسټر شاه سوار یم. نن زه تاسو د یو داسې شخصیت سره ملاوم چې انتهایی ډیر زیات د کمال ډک انسان دی چې څومره تعریف یې زه وکړم کم دی، خو د دوی زباني به زه ستاسو مخې ته د خبرې ږدم، بیا فیصله په تاسو باندې پرېږدم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی د ټول نه ډومبی راته خپل نوم ووایئ. یاره جی زما نامه خو حیات اخونزاده دی. صحیح. او تاسو به ډاکټر صاحب هم یادېږئ، تاسو د مالونو ډاکټر هم یادېږئ؟ جی زه بالکل تقریبا د 2000 نه د څارویو ډاکټر پاتې شوی یم او خلک مې پیژني په دغه باندې. تا واورېده؟ صحیح. او تاسو په میا ملاخله اتحاد باندې هم لګیا وئ د ډېر وخت نه، ستاسو اواز اوچت شوی دی. ستاسو سره په دې کې څوک مرسته کوي او که نه، یا د دې عوامو ریاکشن څه دی په دغه هکله باندې؟ یاره جی کو زه تا ته د دې اتحاد خبره وکم نو دا زما په دې علاقه کې یو خلک دی چې هغې ته داود خیل وایي او هغو کې زما رشته وه او د هغو خپل منځه یو لانجه راغلی وه او په هغې کې زمونږ د دې علاقې ډېرو مشرانو منډې ترلې وکړې خو هغه لانجه حل نه شوه. نو بیا د هغې چې کوم هغه خپله کمیونټي وه هغه راله او ډېره په ښکلې طریقې هغه لانجه چې کوم دی ختمه کړه. نو زه د هغې نه چې کوم دی ما سره دا احساس پیدا شو چې زه د خپلو میا مولا په نوم باندې د اتحاد یو کمیونټي جوړه کړم چې هغه زمونږ ټول عمر دپاره برقراره وي او زمونږ کومې د خپل منځه مسلې چې دي دا موږ د خبرو تر لارې حل کړو. په خپله باندې لکه تاسو په خپل منځ کې حل کړئ؟ په خپله باندې زمونږ سره یو کمیونټي او په هغې په وجه باندې موږ د خپلې دغه چې په هغې کې زمونږ سره مشران دي د هر کلي نه د هر علاقې نه او موږ وګرځو او زمونږ د قومونو کې کومې مسلې دي چې دا موږ د خبرو د لارې هوارې کړو. صحیح. ډاکټر صاحب دغه کومې هلې ځلې چې تاسو مخ په وړاندې باندې لګیا وئ، نو په دغه کې ستاسو سره کم خلکو اتفاق کړی دی، د خپلو میا ملا ستاسو سره اتفاق کړی دی او که نه؟ یاره جی مونږ خو هغه خپل کوشش او جدوجهد چې کوم دی دا به جاري ساتو او اوسه پورې انشاءالله زما د دې خبرې داسې میسج ما ته راځي چې زه مطمئن یم چې انشاءالله مونږ سره به خلک په دې کې اتحاد کوي، نوجوانان به راوچتېږي. زمونږ په دې علاقه کې ډېر ښکلي خلک شته دی، تعلیم یافته جوانان شته دی چې په هرې شعبې سره تعلق ساتي. نو لازمي زمونږ دغه شته امید شته چې ما سره به په دې قافله کې ځوانان را یوځای کېږي او راضي به وو، زمونږ مرسته به کوي او دا اتحاد به مونږ مخ په وړاندې بوځو. صحیح. او ډاکټر صاحب دا هم ما اورېدلي دي چې تاسو د ادب سره هم تعلق ساتئ. د ادب په حوالې سره یو څو خبرې زموږ سره شریکې کړئ. یاره جی بالکل دا احساس خو هم زما شته دی او ادب چې کوم دی دا د احساس نه جوړیږي. نو شته دی خو زما د شاعرۍ دغه چې کوم دی نو هغه دا دی چې یاره زه د خال او وننګو شاعري نه کوم، زه د خال او ننګو شاعري نه کوم، زه په وجود د جینکو شاعري نه کوم، زما مینه د اسمان په لور اوچته، زه په ځمکه د پردو شاعري نه کوم. زما مینه د اسمان په لوري اوچته، زه په ځمکه د پردو شاعري نه کوم. نو حیات اخونزاده وایي دیدار د ربه غواړم، زه د بل چا د لیدو شاعري نه کوم. صحیح حد دی جی. او جی ستاسو خپل چې کوم تخلص دی د شاعرۍ د ادب سره چې کوم تړلی نوم دی ستاسو هغه؟ جی دا اخونزاده دی، اخونزاده. حیات اخونزاده چې زه د نسل نم په اخونزاده دغه یم نو ما د خپل نوم سره چې کوم دی نو د ادب دپاره د حیات اخونزاده انتخاب کړی دی. صحیح. او د ټول نه زیات خوښ کوم شعر یا کوم غزل یا کوم چاربیته کومه ټپه یا کومه سندره چې کومه ستاسو خپله لیکلې شوي هغه زموږ د کتونکو ته که تاسو وړاندې کړئ؟ جی تا ته خو ما وویل چې زه د خال او ننګو کې دا راځي چې زه ټپې او د سندرې د دې شي نه زما شاعري آوټ ده. زه به درته د الله پاک په بړۍ کې یو څو ټکي ووایم چې قدرت د خدایه لویه فلسفه ده، زما سوچ نه بالاتره یو قصه ده. زه چې ځان ته فکر وکم زما ځان هم یو نقشه ده چې اسمان ته فکر وکم ځمکه ځان لره خواره ده. په کتاو د دریابونه په اوبو باندې لمده ده او پرې ټکوالي د میخونه په هر غره کې د چینه ده. نو حیات اخونزاده د کوثر وایي
ای ربه ستا ښایست به وي لا څنګه چې دنیا دومره ښایسته ده. نو زما دغه یو څو ټکي وو چې صحیح. تاسو په خپل شعر کې د کوثر خبره وکړله، نو ستاسو ابایي علاقه کومه ده او اوس په دې موجوده وخت کې په کومه علاقه باندې تاسو ژوند کوئ؟ په کوم ځای باندې ستاسو استوګنه ده؟ یاره جي زمونږ تاریخ خو د اصل نه چې کوم دی دا د ماندل قوم نه دی چې پخوانی تاریخ زمونږ کوم دی او ما کوم سټډي کړی نو دا زمونږ قوم چې کوم دی نو دا مونږ مالیزي. خو بیا وروستو زمونږ کې یو کس علم کړی چې نصیر احمد اخونزاده په نوم باندې وو او د هغې په وجه باندې زمونږ هغه قومیت چې کوم دی نو دا په مولا کې بدل شو. نو اوس مونږ ته خلک د کوثر مولان وایي. نو زه په الحال ابایي علاقه زما کوثر ده او په کوثر کې ژوند کوم، د کوثر یم. صحیح. زمونږ د کتونکو ته د عام ولس ته او زمونږ خاص کر کې پښتنو ته بیا کم میا مولا خیل چې کوم دي، کوم چې تاسو غواړئ چې د هغوی اتحاد راشي، هغوی ته به څه میسج ورکوئ؟ یاره هغو ته زما دا میسج دی چې کوم جوانان دي سپین ږیري خو داسې دي چې د هغو نه عمر تیر دی، نو که مونږ سوچ وکړو نو په اتحاد سره مونږ دنیایي پیدا هم شته او آخري هم شته. دنیایي پیدا خو زمونږ دا ده چې که مونږ سوچ وکړو نو په دې علاقه مونږ ډېر زیات معموله خلک اوسېږو چې د پاټک نه راواله تر د ناوګۍ پورې. بلکې زه به درته ووایم چې په ټول باجوړ کې نو که چېرته زمونږ داسې یو دغه راشي چې هغې کې یا د الیکشن دغه یي مونږ خپل د ایم پي هم د دې دغه نه شو ودرولی او مونږ کامیابولی شو، نو زمونږ به پکې دې اتحاد کې دنیایي پیدا وي او آخري به وي انشاءالله. نو زما ټول قوم ته دا میسج دی چې کوم داسې هلکان دي چې هغوی شعور لري چې ما سره دې قافله کې ملګري شي او زما د دې اواز چې کوم دی ملګرتیا وکړي. صحیح. ډیره مننه جی. کتونکو تاسو د ډاکټر حیات الله اخونزاده صاحب خبرې واورېدې، د هغې شعرونه به هم ستاسو خوښ شوي او ډېر په زړه پورې شعرونه، او حقیقت دا دی چې ما ډېر شاعرانو سره انټرویو هم شوي دي، خو دا یو د کمال شخصیت دی. ما په لاوله کې هم تاسو ته ویل چې یاره ډېر د کمال نه ډک انسان دی. نو ما او حیات الله له په دې ځای باندې اجازت راکوئ، ماسټر شاه سوار له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.